دا عمر رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کېدو د شهادت واقعه هم ډېره درناکه د سهار منزله راغی. اصل کې یو غلام و د معیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه یو غلام و. نو د عمر رضی الله تعالی عنه په بازار کې تو د غلام ورته وویل ی عمر زما د مولاد دې ووایه چې په ما دا مزدوري لږه کمه کړي دي به زما د مزدوري ډېره اوس. عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل څومره مزدوري درنه غواړې؟ ویې 4 درهمه یا 4 دیناره دي 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي. عمر رضی الله تعالی عنه د پیسې تپوس وکړ ته څه کار کوې؟ زه د خپل کار. عمر رضی الله تعالی عنه ته دومره قدرې وویلې دا خو ډېره نه 4 روپۍ خو ډېرې نه دي په ورځ کې ستا له غواړي ستا د کار که ډېرې پیسې پیدا شي خو ډېره صرف دا خبره ته وکړه. خو د عمر زما په زړه کې دا و چې زه د ماتې سپارښت کوم زه به معیره ته ووایم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کړې ده. خو ده ته دا خبره صرف ورکړې دا خو ډېره نه ده. دا مجوسي غلط څه ده په زړه کې وي خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم. دا خبره پرې بده ولګېده د عمر رضی الله تعالی عنه ستا به هم فکر وکړم. خنجر یې واخیست خنجر په دواړو طرفه باندې تېروه دواړو طرفه او هغه خنجر به یې روزانه په اور کې ګرمه او بیا به د زهرو په اوبو کې کېښودو. ټینګر چې دا لور ګرم کړي که نه نو بیا به له په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي. نو ده دا لوړو دا خنجر به یې ګرمه او د زهرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو. زه یې دپاره وې که د زخم نه مړ نه شي خو چې د زهرو د وجې نه خو بیا مړ شي که خنجر یې پسې تیار کړو عمر رضی الله تعالی عنه بس د سهار ټیم و 27 ذیالحجه وه 28مه ذیالحجه وه د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ 28مه عمر رضی الله تعالی عنه د سهار مانځه ته مخکې شو چې مخکې دا مجوسي غلام و د ځان نه کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو. عمر رضی الله تعالی په خنجر و چې عمر رضی الله په خنجر و د ریب تړلی و د مانځه نه غلی را مخکې شو را شاته شو بل صحابي خپلې مسلې ته مخ دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي دا دې وجې نه نور څه نه خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي کوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي نو دی به د مسلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مسلې ته او مونځ به هغه پوره کوي. دا طریقه ده عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مسلې نه راشاته شو بل صحابي مخې ته مسلې ته خپلې ته نور څه یې ونیم چغې صحابه غلام ورمنډه کړه غلام سره په دې تلو کې 14 صحابه خنجر وواله 14 صحابه نور شهیدان شو. بل یو وقار صحابي و هغه سره هټ کوټ هغه به زر هغه ورتاو کړو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته خنجر چلی چې غټ کوټ هغه به زر ورتاوست او راپاړي پکې خو ده کوشش وکړو د غلام چې ځان په خنجر ووهي نو صحابو له زر لاسونه ونیول ځان یې وجې بیا هغه له لاسونه ونیول ځکه چې تپوس یې وشي چې ته ولې راغلی یې ګرفتار تیاره و سهار دی مو شاته صفونه ډېر لرې پورې تللي و صحابه دومره پوه نه شو شاتني صفونه والا پوه نه شو ځکه شاته سوچونه وې موږ دومره صرف پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنه فکر وکړه وروسته د بل صحابي اواز شروع دومره پوه شو او شو چې مخې ته څه لږه شور غونته شو خو نور پوه نه شو که صحاب مانځه ټیم و دومره ورانې هغوی نه جوړه د مونځ خو به هغوی ډېر خیال سات دا غلام یې ګرفتار کو جیل ته ورته عمر رضی الله تعالی عنه کور ته وړو چې کور ته وړو په عمر رضی الله تعالی عنه په بېهوشي راله بېهوشه شو صحابه اوس له پی ورکړل په خوله کې چاته پی ور واچول معده یې سوری شوې وه په خېښه کې بار ته روبایدل پی بار ته روبایدل عمر رضی الله تعالی عنه فروت طبیب یې راوست ولا ډاکټر یې ولا راوست د عمر رضی الله تعالی عنه لږې سترګې وکړې د بېهوشۍ نه چې سترګې که زمونږ په شان سړی کې چا نه مالې ډاکټر راغلی زه مړ شومه نه دا چغې وړې نه ځي لومبی تپوس د عمر رضی الله تعالی عنه دا وایي د مونځ څه وشو د مانځه څه وشو زه خو په مانځه وفالم که نه نو د مانځه څه وشو مونځ په نیمه کې پاتې شي که سر ته ورسېدو صحابو ورته وایي مینې مونځ پوره شو سر ته ورسېد وایي ښه ما له اوبه راوړه ما له اوبه راکړئ نو صحابه وویله په جام کې اوبه راوړي کېدای شي تږی یې ځکه چې حالت د ځنکدن دی سړی ته ګیچېږي اوبه یې وله راوړي چې به یې څښي وایي نه ما له په کوزه کې اوبه راکړئ ډېرې راکړئ چې په کوزه کې وله اوبه راغی عمر رضی الله عنه خو ما پاسوی زه اودس کومه زه یې ورته څه ته ولاړ دی عبدالله بن عمر رضی الله عنه زه ورته وایي بابا
په دې ټایم کې خو تا که د تیمم اجازت شته نو تیمم ووهه که نه سا اودس پسې دورس تکلیف کوي. عمر رضی الله ته وایي ای عبدالله ما ته شریعت مه ښیه ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوه یم. زه د نبي علیه صلات وسلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم. ته مې زه پلار یم. ما ته دا مسله معلومه ده. ما ته مسله مه خوراک یې وغوځه اودس کولی شم. اودس یې وکړو ما ته تکیه کېږدي او مخ مې قبلې ته کوي. زه مونځ کوم زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی وی. د مونځ اهمیت وپېژنئ. ګورئ ښه دا نه چې په سر مې درد زه نن مونځ نه شم کولی. د مونځ اهمیت وپېژنئ. وی ما ته تکیه کېنوئ زه مونځ کوم. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی ته بیا فرمایي بابا په اشاره مونځ وکړه په دې حالت په اشاره باندې مونځ جایز دی. عمر هغه ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه په دې مسله باندې نبي علیه صلات وسلام روزي مبارکې ته لاس ونیوه. وی ما د دې صاحب سره ستا نه ډېر وخت تېر کړی دی. زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوه یم. ما ته تکیه کېږدی زه مونځ کوم. عمر رضی الله تعالی عنه مونځ وکړو. چې مونځ صحابه ورله تسلي ورسول. هېڅ پروا نشته ته به جوسه شي. عمر رضی الله تعالی وفرمایل که تاسو ما له دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي زه سمېدو والا نه یم. زه شهید کېږم زه مرم ما ته پته ده. خو دا تپوس را کوم چې زه والې چا ووالم دا راته ووایئ. صحابه ورته وایي فیروز غلام ووالد د مغیره ابن شعبه کوم مجوسي غلام کافر غلام چې د فیروز نوم دی ابو لؤلؤ باندې مشهور دی هغه غلام والی. نو عمر رضی الله تعالی وی الحمدلله ستا لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه باندې نه کېدل. دا خبرې وکړه وی الحمدلله شکر دی چې د هغه انسان د لاسه نه یم لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي. ځکه چې څوک مونځ کوي د هغه ډېر لوی اهمیت دی. نو عمر رضی الله فرمایي شکر دی چې هغې سړي نه یم ویلی څوک څه ته مخ کوي قبلې ته مخ کوي. ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې والی یم نو زما د وجې نه به جهنم ته ځي. سره د مونځ بیا جهنم ته ځي. نو شکر دا دی کافر دی مسلمان نه. صحابه ورته وایي عمر فانسی یې کړو. عمر ورته وایي سقې پایسې کوئ زه ژوندی یم زه خو څه تاسو هغه پسې کوئ قصاص دی ناخلی دی. او که یې مړ د هغه اختیار له بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي خو قصاص اخلي. په فلحال خو زه ژوندی یم تاسو د هغه څنګه وجې نه هله په جیل کې دی وي. عمر رضی الله تعالی عنه په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاڅېږم. بهرحال خبره را لنډو چې په ځان پوه شو چې زه نه پاتې کېږم. نو خپل زوی یې وغوښتو عبدالله لاړ شه او زمونږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه د ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره وده شي. نو د هغوی سره په ګاونډ کې څملي عایشې ته وایي ستا اجازت شته. ځکه نبي علیه صلات وسلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا د عایشې په کوټه کې دفن کړه دا د هغې په کور کې دفن ویې لاړ شه عایشې چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي که ستا ورته اجازت کوي. امیر المؤمنین به ورته نه بلکې داسې به ورته وایي چې عمر صحیح عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عایشې بیبي ته یې ور وټکاو. عایشه بیبي وی مورې زما بابا وایي زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې څملاستل غواړم ستا اجازت شته. عایشه بیبي په ژړا شوه وی دا ځای خو ما ځان ته منتخب کړی و. ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاولې او په خوا کې به ورسره زم یم. دا خو ما ځان له قبر دپاره منتخب کړی و خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورزیم. زه دا فضیلت عمر ته ورکوم او خیر دی زه به ګرم مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شم زما اجازت دی عزت دی. عمر رضی الله تعالی خو بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي. ګوره امیر المؤمنین دی بادشاه دی بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره چې عبدالله واپس راغی به ور کې راننوته. پلار ته وایي بابا ستا د زړه ارمان پوره شو زمونږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کړي د نبي علیه السلام په غزوه کې. عمر رضی الله تعالی عنه په ژړا شو خپل زوی ته وایي عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان چې زه د نبي علیه السلام کې دفن شم. یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی خو د ایمان نه چې وروسته زما یو فرمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شوم الله هغه ارمان زما پوره کړو. خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کوم اوس زه ژوندی یم کېدی شي عایشې دا اجازت د زړه نه یې کړی خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي چې کېدی شي دا اجازت یې کړی وي د زړه نه پرې خوشحاله نه وي
خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه یوسئ نو بیا به څه بیا به ترې اجازت اجازت عمر رضی الله تعالی باندې د ځنکدن خوله راماته شوه. نو چې کله به د ځنکدن سخته شروع شوه زوی ته وایي ما د کټ له کوز کې ځمکه باندې مې سملت ما ځمکې ته کوز کړه. بچی ورته وایي بابا ولې دې ته ځمکې باندې سملوه؟ بچی چې ما درته وایي زما ځمکې ته کوز کړه ما په ځمکه سمله وکړه. زه دا چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم خپل مخ په کې ریګړه کومه او نبي علیه السلام نه داسې په ویلو کې صلی الله کې زوی په ځمکه سم عمر زما خپل مخ په خاورو کې کېښودو خپل مخ یې په خاورو کې او په ژړا شو. علي رضی الله تعالی عنه راغی عمر د مرګ نه ویرېدی چې جاړي عمر د مرګ دي چې داسې عمر رضی الله تعالی عنه ویلي د مرګ نه ویرېدی خو د مسلمانانو کلیتر باندې شو او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو څه فوس وکړي. زه به څه جواب هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاه دی په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي 14 ټاکۍ. هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوس وکړي نو زه به څه جواب ورکړم. چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي د حرکات په میدان کې په لکهو صحابو به مخ وی کو زما نه وروستو بل پیغمبر راتلی او به عمر و که زما نه وروستو بل پیغمبر راتلی او څوک و عمر و. نبي علیه الصلاة والسلام ورته په ژوند باندې سیر وکړو وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی په میدان محشر کې موږ داسې ملګري پاس دا یې ورته په ژوند دا خبرې کړې وي. خو بیا هم عمر جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم بیا هم جاړي زه به الله له څه جواب ورکوم. کله چې روح کو وفات شو صحابو جنازه راواغسته رالو د عایشې بېبي کښېنې کړه بار یې کک کېښود عبدالله بن عمر مخکې شو په جا وی مور بېبي عایشې زما پلار راغلی د اجازت غواړي د نبي علیه الصلاة والسلام په خوا کې ته ورته اجازت ورکوې او که نه ورکوې دا د عمر څخه وصیت وکړه وی زما جنازه به هله هغې نه دننه کوئ چې تر قبر تاسې عایشې بېبي اجازت نه یې کړی. نو عبدالله بن عمر عایشې بېبي ته فرمایي مور بېبي زما بابا بار تاسو ته جنازه پرته ده خو اجازت غواړي چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې څنګه ستا ورته اجازت شته. عایشه بېبي په ژړا شوه خپل څادر یې راواغېسته د ځان نه یې تاو کړه سیټ ته لاړه وی زما ورته اجازت دی ده پاتې کړی زما ورته اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنه دفن شو. دا نننۍ ورځ کې دا ډېره درناکه ورځ ده 1 محرم دا د عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده. هغه په دې ورځ باندې شهید شوی اوس موږ له د دغې خلکو تابعداري پکار ده او د الله په دربار کې به سوال کوو الله موږ هم داسې غونته حاکمان راکړه الله موږ هم الله موږ هم داسې غونته ښه څمرانان چې په وخت د ځنکدن کې ورسره دا غم چې زه به هلته څه جواب ورکړم زما نه به د دې رعایت موږ له داسې نیکمرغه غونته کې حکمرانان راکړه